یو دعا زکه د دې سیلابونو د دې اوسني چې کوم حالات روان دي، بارانونه، سیلابونه، ورېځې راوشلې دي، دا وشو د دې عذابونو نه د حفاظت دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله دغسې حالات ولیدل، باران، ورېځې، تندر او دغسې ګړز ګړز به محسوس کړل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې دعا ډیر اهتمام کولو. دا دعا خپل هم زده کوي، خپلو ماشومانو ته هم ور زده کوي. نو انشاءالله الله نه امید دی چې د دغسې عذابونو نه به مونږ ستاسو او زمونږ د فامیل او زمونږ د جان مال حفاظت به الله جل شانه وکړي. هغه دعا ډیره اسانه ده، ناسته ولاړه مونځ نه پس هر حالت کې ویلی شئ. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. د ترجمه هم دغسې ډېره ښکلې جوړیږي چې یا الله مونږ په خپلې غصې سره مړه مه کړي، یا الله مونږ په خپلې غصې سره ومه وهي، مونږ قتل مه کړي، هلاک هم مه کړي په خپلې غصې سره. ولا تهلكنا بعذابك، او د عذاب په ذریعې باندې الله مونږ هلاک مه کړي. او دغسې حالاتو نه مخکې وعافنا قبل ذلك، مونږ ته خپل بخشش را نصیب کړي، خپله رضا را نصیب کړي. نو د دې دعا مونږ تاسو ټولو ته اهتمام پکار دی. دغه ویډیو ټولو مسلمانانو ته ورسوئ، کوم خلک چې دا وخت په عذاب کې مبتلا دي، سیلابونه ورباندې راغلي، مختلف قسمو پریشانیانو کې دي، هغې دې هم د دې دعا اهتمام شروع کړي. او مونږ او تاسو مخکې د دې نه چې به مونږ او تاسو باندې دغسې حالات راشي، د دې دعا ډېر اهتمام وکړو سره د توبه استغفار په خپلو ګناهونو باندې ندامت، هغه ګناهونه چې مونږ او تاسو پکې مبتلا یو، په هغې باندې خپېمانتیا او د هغې د پرېښودو کلک عزم وکړو. نو انشاءالله الله ډېر مهربانه ذات دی. ډېر داسې قومونه دي چې په غټو ګناهونو کې د الله په نافرمانۍ کې به مبتلا وو، عذاب به پرې راغی، اسمان به مکمل د عذاب هغه شکل اختیار کړو، خو چې کله به هغې الله ته سرنګون شو، سر په سجده به شو، په دې خپلو ګناهونو به ندامت چې دی هغه اختیار کړو، خپل ګناهونه به یې پرېښودل، توبه استغفار به یې وکړو، نو الله جل شانه به راغلی عذاب د هغې نه واپس کړو. د یونس علیه السلام د قوم هغه واقعه زموږ او ستاسو مخې ته ده. دغسې ډېر ښه واقعات نور هم موجود دي. نو موږ او تاسو خو د سرور کائنات محمد عربي صلی الله علیه وسلم امتیان یو، موږ او تاسو به انشاءالله الله د داسې عذابونو سره نه مخ کوي. نو انشاءالله د دغې دعا اهتمام وکړو، دا نورو مسلمانانو ته ورسوو.